أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوخام خابتا كيت سرا ارسلنا لګلې مونږه موسی علیہ السلام بیا آیاتنا په معجزات باندې هغه 9 معجزې مخکې بیان شوې دي وسلطان معنا حجت په حجت سره مبین ښکارا چې امساوا چاته مو لګلې د موسی علیہ السلام الى فرعون لرا وملئه او ډلې د دې لرا فتبعوا پس دي تابعداري وکړه ډلې د دې امر فرعون د قول د فرعون او د فعل د فرعون د کار د فرعون فعل د کار وما امر فرعون وما قول فرعون نو قول د فرعون برشید من بثواب سحق او ثواب نو یعنی په حق نو دی بیا مور پس لاړه رب کریم فرمای دا فرعون چې کوم دی یقدم پیش قدمی بکوي یعنی مخکی بوي په قوم پل باندې یوم القیامت پورز د قیامت یعنی یا معنا مخکی کوي په قوم پل پورز د قیامت فاوردهم فادخلهم پس داخل بکړي دا فرعون هم دی قومیان لرا النار اور لرا د به مخکی وی پورز د قیامت هم د امیر وی دا قوم به ورپسې وی بیا به جهنم ته داخل کی دا قوم رب کریم فرمای وبئس الورد بئس المدخل بد زید دخول چې کوم دی المورود معنا المدخول فيه هغه د چې ور داخله ولې بشیدی هغه ته چې جهنم دی بد زید د ډیر بد زید الله وای و اتبعوا ورپسې شو في هذه من في هذه الدنيا پدغه دنیا کې د فرعونانو پسې فرعون پسې لعنتا من لعنت غرق سرا ويوم القيامت او پورز د قیامت کې لهم لعنت اخرى د رب یوبل لعنت وی چې عذاب دی رب کریم فرمای بئس الرفد بدا عطاچکم دا العطاء قاموس لکی عطا سمانا چې څوک چاته یو شی ورکوي عطیه نو بئس الرفد بدا عطا چې کوم دا المرفود هغه معطا لهم دا هغه چې دي ته ورکولې بشي یعنی په دنیا کې هو یو عطا ورکړي شو چې غرق بعد الغرق رسته د غرق نه څه شی ورکولې شي النار اور د جهنم نو دا بدعت یدی دا رب کریم فرمای ذالک دا سچی بیان شو من انباء القرى د اخباراتو دا قریو دی مازیونا تیر شوی قریو خبرونه دی نقصه چې قصه بیانو مونږه داغه علیک پتا باندې منها بعضی د قرینا قائم ولاړ دی یعنی بنیادونه داغه خلق ورته ګوري قائم ولاړ دی وحصید او بعضی د دینه حصید منا هغه دي چې رب حصید په معنا د محصود ربدل شوی كالزرع المحصود لك فصل پشانتی ربدل شوی دي اثرونه نخکاری مقاتل سے معنا کیا منها بعد د قریون قائم ولاړ یعنی یرا له اثرنا کتل شي اثر د وحصید نخکاری اثر د وحصید معنا کیا مقاتل سے لا یرا له اثرنا چې نخکاری اثر داغه حصید معنا محصود اغه كالزرع المحصود فصل چې څنګه وربدل شي دغه سدا قریر بدل بالکل اغه دیوالونه نخکاری اثرات نخکاری اوس دا چې وای مونږ دی هلاک څوک دا سوچونه کی چې الله تبارک وتعالى په دې باندې ظلم کړي نه وما ظلمناهم ظلم نه دې کړي مونږ په دې باندې بل عذاب په عذاب سره لیکن ظلمو ظلم کړي دي انفسهم نفسونو خپل سره په سبانه بالکفر والشرک په کفر او شرک سره ځکه چې ان الشرك لظلم عظیم بل ذکر دي دا شرک چې لوی ظلم دی فما اغنت منای فما دفعت پس دفع نکړه عنهم د دین الهتهم خدایانو د دې معبودانو د دې سشیل عذاب لرا التي خدایان د يدعون چې دی بلی من دون الله بغیر د الله نه چې عبادت کوي بغیر د الله نه نو دي د نه دفنک من شین د سشینا لما جاء امر ربك کله چراغ امر ربك من عذاب ربك عذاب درفستانو دی بوتانو تن دفع نکړه د عذاب تن دفع نکړو رب کریم فرمای وما زادوهم او نزیات ولدی لره دی سشي عبادت الاوثان عبادت تبوتانو غیر تطبیب منا بغیر د هلاکتنا
بغیر د نقصان نه دای ورله زیاتولو هلاکت ورته زیات کو نقصان زیات کو والتبابل معنا الهلاك هلاکت ته ویل کی والخسران او تاوان ته لکه تبت یدا هلاک دي شي دوانه لسونه د ابو لهب نو تطبیب معنا بغیر د هلاکت نه دای ورله زیات کو دای مگر زیات کو ورله شي هلاکت او نقصان رب کریم فرمای وکذالک کما اخذ هذه القرى لك چمونی ول دغه قریه قوم د نوح علی السلام په غرق سره سمودیان شو عادیان شو لکه چې څنګه مودیونی ول وکذالک نوم دغه رنگي اخذ ربک نیول د رب ستادي په عذاب سره اذا اخذ القرى چې کله نسی اهل د کلی د اهل د کلی وهي حال د کله نسی حال د چې وی دي ظالمتون اهل د قری ظالم وی مشرکان بیانسین رب کریم فرمای ان اخذه یقینا نیول او گرفت د رب چي دي علیم دردناک ته دا نیول او گرفت د رب چي دي علیم دردناک ده شدید معنا سخت وی دردناک او سخت وی ان فی ذلک یقینا دا سچ بیان شو پدې کې لعبرة ان في ذلك يقينا دا سچ بیان شو لآیه معنا لعبرة خامخ عبرت ده وموعظه او نصیحت ده چا د پاره لمن هغه چا د پاره خاف چیریږي عذاب الاخرت عذاب د اخرتنا ذلك يوم دا یورز دا یوم القیامه مجموع جمع کړي شوی بوي له دلرا الناس خلق دی ورځ لرا وذلك او دا یوم یورز دا مشهود معنا حاضر کړي شوی یعنی معنا حاضر بکړي شي اهل د اسمان او د زمکی وما نؤخره نرستکو مونږه دغه ورځ لره چې ورځ د قیامت ته الا مگر لاجل د پاره د وخت معلومه معدود معنا چې شمار کړي شوی دی ورځ دغه په تقدیر کې یعنی بیا برازي هغه ورځ معلوم دي په تقدیر کې چې سلی کلی شوی دی ورځ یوم پاغه ورځ باندې یوم هغه ورځ یاتي چې راشي دغه ورځ د قیامت یادي لا تکلم معنا لا تتکلم غږیږي بنه یو کس یعنی لا تقدر ان تتکلم قدرت بنلري دا چې خبر وکړي نفس یو نفسه یعنی خبر د شفاعت خبر یادي الا مگر باذنه په اذن د الله تبارک وتعالى به خبرې کوي فمنهم پس بعض د خلقونه په دغه ورځ باندې شقي بدبخت بوي هغه چې لیکل شوی دی په ازل کې بدبختی د لیکل شوی د بدبختی په ازل کې او بعض د دینه وسعید او نیکبخت بوي په دغه ورځ باندې فاما الذين پسر چې هغه کسان دي شقو چې بدبخت دي یعنی بدبخت شوی دي ففي النار دي بوي په اور د جهنم کې لهم دي لره فيها په د اور د جهنم کې زفير معنا اوازونه د سینې بوي وشهيق او اوازونه د ستوني بوي مختلف ترجمه دي اصل کې زفیر د خره هغه आवाज ته وي چې پسینه کې راپورته شي هغه تیز आवाज شي او شهیق هغه आवाज ته وي چې بیا د ستوني د خولې تراشي لګ نرم شي ابن عباس معنا کوي لهم دي بدبخت ول پارافیا پر جهنم کې دا شقیان چې دي زفیر اوازونه به یعنی صوت الشدید سخت आवाज تیز आवाज بوي والشهيق معنا الصوت الضعيف رستبه ضعیف आवाजونه بوي او ضحاک سے معنا کوي او مقاتل سے دې د پرابه په جهنم کې زفیر معنا الزفیر اوازونه به څنګه اول نهیق الحمار هغه اول چې خر تیز आवाज کوي هغه شانتي اوازونه به د جهنميانو بدبختو والشهيق شهيق معنا کوي اخره اذا ردده في جوفه کله چې رد کی د आवाज خلیتا یعنی فرغ من صوته دی आवाज نه فارغ شي نو داسې اوازونه بوي خلاصه دا دی به فریادونه کوي په جهنم کې زاره به کوي په داسې شکل کې به د دې فریادونه وي لکه د خر اوازونو په شانته رب کریم فرمایي خالدین همیشه بوي دا شقیان بدبخت خلق فيها پر جهنم کې ما دامت السماوات کتر سوچ دائم وي اسمانونه والارض ازمک نو د دې سمانه چې د ازمکه اسمانونه ختم شي بیا به د جهنم نه وځي معنا یې داسې ده ضحاک سے معنا کوي دا مراد د اسمانونو د ازمکه نه
د ځمکه د جنت دا او د ځمکه د اسمان دا ځمکه د جنت او ځمکه اسمان د جنت ته معنا دا څه ما دامت السماوات تر سوچ قائم وي اسمانونه د جنت والارض او ځمکې د جنت نو تر هغه وخت پورې دا جهنميان به په جهنم کې وي دا خو ختميږي نه دائم به وي همیشه به وي دا اسمانونه د جنت او ځمکې د جنت دا رنګي دا کافران ما همیشه په دغه جهنم کې وي الا ما شاء ربک مگر کله چې اراده وي د ربستا دا څنګه اوس دا زید معلقات او قره سخت سوچ الا ما شاء ربک کله چې خو خدای ربستا وینو سه او باسی د جهنم نه الا استثناء یا هغه بدبخت انسان چې مؤمن دی په جهنم کې الا ما شاء ربک کله چې اراده وي ست رب او باسی د جهنم جنت ته به بوزي لك قاتل بارك رازي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها سوق چې مؤمن قصدن قتل کی د جزا دا چې جهنم کې خالدن همیشه به مؤمن دی غیر پر رازي خالدن همیشه به خلود راغی دلته کافر د پر هم خلود راغی نو الا ما شاء ربك کله چې خو خوي د ربستا نو دا قاتل چې دا به د جهنم نو وباسي دې لپاره یا عام بدعمل خلک چې په جهنم کې وي نو بری تعالی مؤمن دی بدعمل دی نو الا ما شاء ربک کله چې د رب استاد رب اراده وشي دی به وباسي د جهنم نه یا ابن مسعود سے ویا دی به جهنم کې نمری خالدین فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون نب مري او نب خارجيږي ابن مسعود سے ویا الا ما شاء ربک استثناء دا ویا دا د ممات نه ده کله چې ستاد رب اراده کله چې د رب اراده وشي نو دی به مړ کی په جهنم کې واپس به راجوندي کې الا ما شاء ربک دا استثناء ده یا الا ما شاء ربک کله چې د رب اراده وشي سشي دی به په ګرم ځای کې حمیم یعنی ځای کې ګرم ځای کې دلته به تنګ شي زاریانې به کې چې مونږ ته یخ ځای پکار دی نو حمیم نه به بوزي زمهریر ته د دې خو به زخمونه وي چې یخ ځای ته لاړ شي الته به بیا فریادونه شروع چې واپس ګرم ځای ته نو الا ما شاء ربک حمیم نه زمهریر ته زمهریر نه حمیم ته زمهریر یخ ځای ته ویل کیږي نو ان ربک یقینا رستا چې دی فعال من خلاق پیدا کون کې لما دا غسیورید چې د اراده وي څوک شقی پیدا کی بدبخته څوک سعید پیدا کی نیکبخته واما الذين ارجع كسان سعيدو چې نیکبخت شوی دي ففي الجنه دی په جنت کې خالدین مشبوي دي فيها په جنت کې ما دامت السماوات تر سوچ قائم د اسمانونو ولر د ازمکه تر سوچ دا یعنی همیشه به په جنت کې الا ما شاء ربک مگر هغه چې خو خدای رب ستاوید بسا بیا غي د جنت نه دیدار الرحمن توړاندې کی د الله دیدار ته وړاندې کی دلته دا استثناء ده رب کریم فرمایا عطا ورکړي شوی دی لره عطا ورکړي دی لره الله تبارک وتعالى په عطا ورکولو سره غیر مجزوز معنا من غیر نقصان بغیر د نقصان غیر منقوص یا غیر مقطوع بغیر د مقطوع قطع کړي شوی بنه نه قطع کیږي د دې نعمتونه فلا تکو پسمه کیږي ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی امت ته اوري وی لوري ته انګوري وره داسې مسله ده پیغمبر علیه السلام شک نه کوي امت ته وی خطاب امت ته فلا تکو پسمه کیږي ته فی مریت نه فی شک فشک مما دا هغه سنه یعبدو چې دی عبادت کوي په دې خبره کې شک ما کوي چې دی عبادت کوي هؤلاء دغه کافران د بوتانو عبادت کوي چې انه ضال چې دی گمراه دي یقیني دی گمراه دي په دې کې شک مکوا انسان ما یعبدون ما نافیه د دې عبادت نه کوي الا مگر کما یعبدو پشان دغه عبادت کوي یعبدو چې عبادت کول اباهم پلارانو د دې هغه پشان دي هم عبادت کوي من قبل وړاندې د دینه و ان یقینا مونږ لموفوهما پورا باور کو مونږ دی لرا خامخ علامه تاکید ده خامخ پورا ورکون کیو مونږ دی لرا نصیبهم حظهم حسید دی برخه د دې په عذاب کې غیر منقوص من غیر نقصان بغیر د نقصان نه دی لرا پورا عذاب ملاو شي
شي